जी बिल्कुल, राजबड़ कला नागुमान पेशावर का रिहायशी हाजी बख्तियार खान ने कहा कि डीन्स ट्रेड सेंटर पेशावर कैंट के मालिक नासिर जमाल ने हमारी जाती जायदाद रकबा 348 कनाल वाक़या राजबड़ कला जटेबाला पेशावर नाजायज गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। अदालती स्टे भी हमारे हक में हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद नासिर जमाल पुलिस के जोर पर हमारी जायदाद पर तहाल नाजायज काबिज होकर फसल काश कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने मजीद कहा कि नासिर जमाल एक खूनी इंसान है। डीन्स प्लाजा पेशावर कैंट में बिजली बिल पर 2 ताजिरान खैरुल्लाह ममन और इनायतुल्लाह सापी को कत्ल कर चुके हैं। नागली दी दलते प्रेस कॉन्फ्रेंस हम को द कब्ज़ात या खिलाफ दागे सर खबर को कि सब अजी से बड़े कसान नमून से दी द कम से दिन की काज द कम से दिन के अदा से मसले दा जी जमुंगा द लाजबर कलायु लाजबर जिसे जमाने तरी او دغه د کوم د پخوان آبادی و د درې د زنه د درې ته تلیم نټون ته تلیم نه دغه ته تلیم دغه د کې د سره صرف چې باندې پولیس والا مرګري دي اس له پیسې ورکوي اس ټول پیسې ورکوي دي څه پکې نه دي د پیسې ورکوي زموږ خلاف فایاري کوي موږ نظم کې نيسي او دغه د کې چې کوم نه ناصر جمال یو غټ قبضه مافیا دي موږ انتقالات خولي شو موږ ډیګری خولي شو موږ چې کوم دینو دا بیلفان تری دي داغه باوجود موږ د انصاف رانه کو موږ بالا افسران ته چې مهرباني کوي موږ سره انصاف وشي او که انصاف ونه شو نو بیا ان شاء الله موږ د دې پر د میشن چې بیا به موږ د سملې مخ ته کوم دې تر نه ورکو اجي سه بیا د وایي چې څنګه تاسو پریس کانفرنس کې وي چې دا سړی د درې د خیل او تاسو چې څه د روړ لاجبر قلعه دا د څنګه راغی په څه وجه دا د پلار یو د ستې د پټي اگست وځي چې هغه کې زمانه هم څه پیسې اگست دي دا یعقوب خان نن پیسې اگست دي ډاکټر شفیق نن پیسې اگست دي دغه پټي د 25 جرب او دغه 25 جرب پټي په مام خرڅ کړي په ډاکټر شفیق هم خرڅ کړي په یعقوب خان هم خرڅ کړي او نور نیولې د سره په 20 جرب پټي دي زه دا خاص کوم وزیر اعلی صاحب ته ما د ای جی صاحب ته ما چې ما دې موږ وړو دې موږ وړو دې موږ سره دور موږ مرو او وګوري چې چا شي هغه ته بوالک اجي چې تاسو څنګه د نور کسانو نمونه واصل هغه کسان مخې ته ولې نه راځي هغه چې دا سړي چې هغه دانه د اثر رسوخ نشټاغي کمزور خلک دي بل چې د دا کار اوس هم دي د ما پور وران کړی دی تر شو د ما په کور کې ګټونه نشته ما پور ورغول دي د ما بچي په تابعات کې دي نو دا د زور د وځي کنه دا خو دا چې د پولیس په دور باندې تر ما کور باندې دخل ورته خپل کور نه وران اجي چې تاسو چرته اس اس پی یا سی سی پی ولر درخواست وکړ مو سی سی پی سره لږ درخواست مو وکړی دي میاشتې دننه یو مې ورکو نو هغه د سی سی سره پروتو ډي سی سره د کارنیشن پر ما وړي یا خلک ورور دي بل درخواست مو ای سی سره پروتو هغه چې کوم دي کار په حدود د کمی تانه دي دا د دوزو تانه دا او چې کوم دي د سی چې کوم دي مخکې په توکانو څنګه بدل شو بل سی سره راغلي نه دوزو تانه و د موجوده اس اس پی سره کې د تاسو درخواست ورکړل د اس اس پی سره د موږ ته دوه تا درې پر د موږ مخامخ غونو خو چراشه خو هغه چې کوم دي د اس اس پی سره په خبره موږ دا مطالبه کوو چې موږ دا خبره حل نشوه نو یو خو دا به ما چې په خپل بچو باندې په ځان باندې په والوم او ځان به سیدم خطول تاوان بدن ناصر جمال ترسي بل موږ یو بل دا option چې ما سره کړی علاقه خلک دي وي موږ بدن در سره تو کسان 300 کسان براولو سمله مخته موږ درنه ورکو موږ سره نه شو جی بالکل دا زموږ سره د لاجبر خلا سره تعلق لرونکي هغه بختیار دی هغه وی کچري زموږ اواز و نور دلې کې شو او څنګه چې دا نوې سی سی پی او سه براغله دي او هغه ماشاءالله ډېر د قدمات یا خلاف اپریشن شروع کړی دی او هغه زموږ پر کیس باندې اکشن و نه غوښتلو ځکه هغه یو ځل بیا وی چې موږ د درخواست ورکو خو چې ډي سي پی پوری راشي ډي سي پی به چې مجبور یم زه به باندې اکشن نشم هغه نه غي ځکه رااله د پریس کانفرنس کو دی وی کچري وس هم سی سی پی او سه دی سی سی پر اکشن و نه غوښتو نو موږ په خپل ځان سي زلو باندې مجبور شو تر د بچو بدن تیل واړو او ځان به مړ کوجی